ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عزتمندو غیرتمندو مسلمانانو ورونو په تېره شوې جمعه باندې د حسد متعلق خبره کړې وه. په نننۍ جمعه کې به هم د الله په فضل سره د حسد متعلق په درې قسم مضمونو باندې خبره کیږي. هغې کې اولنی مضمون هغه د حسد اسباب او په دویم نمبر باندې بیا د حسد نه چې څوک ځان ساتي د هغه کس فضایل او بیا د حسد علاجو. نو راځو لومړنۍ خبرې ته چې د حسد اسباب څه دي، چې دا حسد د څه د وجې نه په انسان کې دننه پیدا کیږي. آیا هغه کومه اسباب دي چې د هغې په وجه په مسلمانانو کې د حسد غوندې خطرناک روحاني بیماری پیدا کیږي چې دا بیماری دا مسلمان د جنت نه دوزخ ته وربوزي. نو علماو د حسد یو څو اسباب ذکر کړي دي. د حسد اولنی سبب هغه عداوت او بغض یعنی دشمنی او بغض دی. کله چې یو مسلمان بل مسلمان ته څه تکلیف ورسوي نو بیا دغه بل مسلمان هغه تمنا کوي په زړه کې چې کله به زه د دې بل مسلمان نه بدله اخلمه او کله به پرې خپل زړه یخومه. نو چې کله د دې وس په دغې باندې نه رسي نو بیا د دې خبرې انتظار کوي چې کله به په دې باندې څه تکالیف راځي یا کله به په دې باندې څه مصیبت راځي چې زه پرې خوشحاله شم. او که د دې برعکس هغې ته خدای تعالی څه نعمت ورکړي نو بیا به دغه مسلمان خفه کېږي او خواهش لري چې الله رب العزت دې د دې نه دا نعمت واخلي. نو د حسد سبب دلته دشمنی او بغض شو چې د دې په وجه د مسلمان په زړه کې حسد پیدا شو. علماو د حسد بل سبب هغه ګرځولی دی چې څوک خپل ځان په ټولو کې معزز مشرف او مکرم ګڼي. چې داسې یو انسان چې خپل ځان لږ اوچت ګڼي معزز یې ګڼي په دې کې هم حسد پیدا کیږي. او د حسد وجه په دې کې دا ده چې دا کله خپل ځان معزز ګڼي او بیا د دې همزوري کسانو ته څه ته الله رب العزت څه نعمت ورکي یا ورته صحت ورکي یا ورته مال او جیداد ورکي نو بیا د څوک چې ځان معزز ګڼي دغه د بل مسلمان سره حسد شروع کی. او د حسد بل سبب هغه تکبر دی ورونو چې په مسلمان کې فطرتاً دا تکبر چې پیدا شي بیا دا غواړي چې زما ماتح چې څومره هم خلق دي دا د زما دا تکبر برداشت کوي او زه دې په دې باندې اوچت یم. نو چې بیا کله دې ماتحتو خلقو کې الله رب العزت چاته څه نعمت ورکي نو دې ته یره پیدا شي چې هسې نه چې دا لاندینی خلق ته هم الله رب العزت مال او دولت ورکړي دي هم زما برابر شي، نو بیا به زه تکبر څنګه کوم؟
نو د تکبر په وجه باندې د دې مسلمان په زړه کې هغه حسد پیدا کیږي او بل د باطنی خباثت په وجه د مسلمانانو په زړونو کې هغه حسد پیدا کیږي چې یو مسلمان ته د بل مسلمان هغه نعمتونو تذکره ورته کیږي یا د هغې هغه حواله ورته بیانېږي نو په دې مسلمان باندې دا بد لګي او نه خوښوي او چې کله د بل مسلمان ورته څه نقصان بیانېږي چې پلانی کس په پلانی ځای کې دومره نقصان وکړو یا دا مصیبت پرې راغی نو دا په دې باندې خوشحالېږي او دا د حسد دا سبب ډېر خطرناک دی دا لومبني چې څومره اسباب دي دا که مسلمانو غواړي د ځان نه لرې کولی شي خو چې دا قسمه بیماری په چا کې وي هغه ډېره ګرانه ده چې د ځان نه دا قسمه بیماری لرې کړي چې فطرتاً بس د دې په طبیعت کې خباثت پروت وي د مسلمانانو هغه په مصیبت باندې دا خوشحالېږي نو دا د حسد هغه اسباب شو محترم ورونو په یو مقصد کې چې څومره هم خلک شریکي اکثر هغه هم په خپل منځ کې حسد کوي لکه عالم د عالم سره حسد کوي عابد د عابد سره حسد کوي او تاجر د بل تاجر سره حسد کوي په مال او دولت کې او دو بني یعنی د یو خاوند دو بیبیانې په خپل منځ کې ډېر حسد کوي نو دا شو د حسد اسباب چې د دې اسباب په وجه باندې مسلمانانو په زړونو کې دا حسد پیدا کیږي او دا حسد بیا د مسلمانان هغه ډایرکټ جهنم ته ور داخلي د جنت نه یې لرې کوي الله رب العزت دې زمونږ ټولو مسلمانانو زړونه هغه د حسد د دې روحاني بیمارۍ نه پاک کړي او مسلمانان ورونو حاسدین چې څومره هم دي هغه به الله رب العزت رسوا کوي په دنیا کې ورته هم ذلت ورکوي او په هغه جان کې هم الله رب العزت به هغوی ته بدله ورکوي د حدیثو په کتابونو کې دا یو واقعه علماو را ذکر کړې ده چې امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی د خپل وخت یو لوی عالم او یو لوی فقیه نو چې علم یې څومره هم زیاتو د خلکو ورسره دومره هم حسد زیاتو حاسدین یو ورځ راجمع شو او دا فیصله یې وکړه چې موږ به امام صاحب ته داسې څه پروپیګنډه به جوړو چې امام صاحب باندې خلک تهمت ولګوي او د خلکو دا اعتماد د امام صاحب نه ختم شي نو هغوی یو زنانه راوغوښتله او دې ته یې څه رقم ورکو چې تا ته به موږ دومره دراهم درکو او ته داسې کار وکړه چې کله امام صاحب د خپل عبادتګانه خپل کور ته ماخوستنې ځي نو ته په څه طریقه باندې امام صاحب خپل کور ته رادن نه کا دا ښځه دوکه شوه او دې دا خبره ومنوده ځکه ښځې ناقص العقل وي زر دوکه کېږي نور خلک هم زر دوکه کوي وروستې بیا پیمانه یې خو وختي طور باندې زر دوکه کېږي نو دې دا خبره ومنوده کله چې امام صاحب د شپې خپل کور ته روانو دا زنانه په پرده کې راووتله او امام صاحب ته وایي زما خاوند مړ کېږي او هغه څه وصیت کول غواړي زه په هغې باندې نه پوهېږم وایي تاله زه الله واسطه در کوم چې راشه زما د خاوند دا وصیت واوره امام صاحب چې مجبوره شو هغه کور ته لاړو چې زه د دې د خاوند دا وصیت واورم نو حاسدین ټول راجمع شوي وو په کور کې دننه هغوی امام صاحب راګیر کو او پولیسو ته حواله کو چې دا خو لوی امام دی او د شپې د خلکو په کورونو کې دا چې کله پولیسو دا جیل ته بوتو او دغه وخت حاکم سره خبره وکړه هغې ورته وویل چې زه خو د یو ملک په دوره باندې یم کله چې راشم نو سزا به ورکوم نو چې کله شپه شوه دا یې په یو کمره کې تیاره کې ورواچېله نو د امام صاحب خو اودس چونکې و امام صاحب په نوافلو باندې ودرېدو الله رب العزت ته سوالونه او منتونه شروع کړل کله چې د زنانه د امام صاحب دا جړه او دا فریاد واورېدو دې ته بیا هغه په خپل په دې عمل باندې هغه ډېر لوی افسوس او دا پوه شوه چې ما خو د یو بزرګ کس دپاره په یو بزرګ کس باندې مې تهمت ولګاو
نو بیا د زنانه امام صاحب نه معافي وغوښته او ټوله قصې ورته بیان کړه. امام صاحب ورته وویل ما سره د دې دپاره حل شته دی، ته د چوکیدار ته ووایه چې زمانه په کور کې داسې څه قسمه ضروري سامان پاتې شوی دی او زه کور ته تلل غواړم، چې کله ته کور ته لاړه شي نو ته به زما کور ته لاړه شي او زما بیبي ته به دا ټوله واقعه بیان کړي او بیا به خپله برقه زما بیبي له ورکړي، هغه به جیل ته راشي. دې زنانه د چوکیدار ته منتونه شروع کړل. د چوکیدار آخر سوچ وکړو چې دا خو یو زنانه ذات دی او زمانه تختیدی هم نشي، نو زه به ورسره خپله د کوره پورې لاړ شم چې څه ضرورت یې واپس به راشي. چې دا کله لاړو د امام صاحب بیبي مبارکې ته دا ټوله قصه بیان کړه. امام صاحب بیبي هغه برخه واخیسته او را روانه شوه. کله چې سحر شو حاسدین را جمع شو چې امام صاحب ته به اوس حاکم سزا اوروي. نور د کلي علاقې ډېر خلک را جمع شو. نو حاکم امام صاحب ته وویل چې ته د وخت دومره لوی امامي او د وخت دومره لوی ولی، تاله شرم نه درځي، تاله حیا نه درځي چې ته د پردي کورونو کې د شپو ګرځي. امام صاحب ورته وویل چې دا خو د پردۍ زنانه نه ده، دا خو زما خپله بیبي ده او که تاسو ته یقین نه راځي نو پلانکی زما سخر دی، د هغې نه تاسو تپوس وکئ. کله چې دا سخر یې راوغوښتلی شو او د زنانه نه هغه برقه اوچته کړه نو واقعه خو د امام صاحب هغه بیبي وه. بیا چې د حاسدینو پته ولګېده نو حاکم وخت هغه حاسدینو ته سزا ورکړه او امام صاحب هغه بری شو. نو د خبرې او د دې قصې مطلب مې دا و چې څومره هم خلک بل چا سره حسد کوي، الله رب العزت د دوی نه د حسد دا بدله په دنیا کې هم اخلي او په آخرت کې خو ورته هم عذابونه دي. او د حسد او د حرص په وجه شیطان مسلمانانو ته ډېر زیات نقصان رسوي. کله چې نوح علیه السلام خپله کشتۍ تیاره کړه او په کشتۍ کې مسلمانان یعنی هر قسمه څیزونه هغه دوه کېنول جوړه په جوړه، نو وی په ګوټ کې د کشتۍ په یو ګوټ کې یو بوډا ناسو، سپینګیری بوډا دا ځان نه ناسو. خلکو نوح علیه السلام ته دا پیش کو چې دا یو سپینګیری بوډا خو ځان نه ناست دی، حقیقت کې هغه شیطان و، د بوډا په شکل کې راغلی و. نوح علیه السلام خو چونکې پیغمبر و، هغې ته پته ولګېده چې دا خو شیطان دی. نو ورته یې وویل چې تا زه داسې پرېږدمه نه تر دې پورې چې ته ما ته څه دوه خبرې راوښې او رښتونې خبرې راوښې. چونکې نوح علیه السلام پیغمبر و، د شیطان ورته دروغ هم نشو ویلی. که دروغ یې ورته ویلي الله رب العزت به په نوح علیه السلام باندې وحی را نازله کړې وه چې دا تا ته دروغ وایي. نو شیطان لومبني پیره باندې یا دویمه پیره باندې په زندګۍ کې دا رښتیا وویله. نوح علیه السلام دې تپوس کوي چې شیطانه وایه راته چې مسلمانان ته د څه په وجه باندې د دین نه لرې کې او جهنم ته یې داخلې، او هغه کومه وجه ده چې د هغې په وجه ته مسلمانان چې کوم مسلمان کې هغه صفت وي ته پرې ډېر خوشحالېږي او اطمینان درته حاصلېږي. شیطان ورته وویله چې کله مسلمانان د یو بل سره حسد شروع کی او مسلمان هغه حیرت شروع کی نو د دې په وجه زه ډېر زیات خوشحالېږم. وایي ځکه وایي د حسد په وجه باندې خو زه هغه د جنت نه را بهر شوم، زه ملعون وګرځېدم چې ما حسد وکړو او تکبر مې وکړو. او د حرص په وجه باندې حضرت آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته راکوز شو. نو دا دوه غټې وجې داسې دي چې زه مسلمانانو ته د دې دوه وجو په وجه باندې ډېر زیات نقصان رسوم. نو مسلمانانو ورونو موږ هم دا کوشش وکړو چې آینده دپاره د دې دوه وجو نه ځان بالکل محفوظه وساتو، نه دی بل مسلمان سره په زړه کې حسد کوو او نه دی څه حرص او لالچ لرو. او عزتمندو مسلمانانو ورونو څوک چې حسد نه کوي دا کامیاب دي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای لا یزال الناس بخیر ما لم يتحاسدوا، چې دا مخلوق او دا خلق به همیشه په خیر باندې وي تر دې پورې چې دیو بل سره حسد شروع کی. چې کله دیو بل سره حسد شروع کی بیا به دیو د خیر نه واوړي، په شر او فساداتو او غمونو کې به مبتلا شي. او وجه به د دې دی چې دا مسلمانان به یو بل سره حسد کوي
حدیث شریف کې راځي د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه چې بهترین کس په مسلمانانو کې هغه څوک دی؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل مخموم القلب وصدوق اللسان، چې مخموم قلب انسان بهترین دی او د ژبې رښتونه انسان په انسانانو کې بهترین کس دی. صحابه عرض وکړو چې یا رسول الله دا مخموم القلب څه ته وایي؟ نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د هغې انسان په زړه کې د بل مسلمان دپاره بغض نه وي، د بل مسلمان دپاره حسد نه وي، دې ته مخموم القلب وایي. دا انسان کامیاب دی او بهترین انسان دی چې څوک مخموم القلب او صدوق. نو په دې حدیث کې هم د حسد نه منع راغل ده او د حسد نه کوونکي کس ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بهترین کس ویلی دی. او بل د حسد نه ځان ساتونکي دپاره د جنت زیری شوی دی. ورونو حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناسو، داسې صحابه به ناسو، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به ورته د دین خبرې زده کولې. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اچانک موږ ته وفرمایل چې اوس به داسې یو کس راننوځي چې هغه به جنتي. صحابه ډېر په شوق سره انتظار کوي چې څوک به راننوځي چې هغه به جنتي. نو یو صحابي راننوت په داسې حال کې چې د اوداسه په وجه یې د دې ګیرې نه دا اوبه کته څڅېدي او دا چپړې یې ځوړندې نیولې وي، چپړې یې سیټ ټکې ښودې او په مجلس کې کېناست. یو انصاري صحابي وی په سبال باندې بیا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې آیا زه تاسو ته جنتي در ونه ښیم چې اوس کوم هم کس راسي هغه به جنتي؟ نو په سبال هغه صحابي بیا راغی، په درېم ورځ باندې هغه صحابي بیا راغی. حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما ته په زړه کې دا تمنا او دا خواهش زما په زړه کې پیدا شو چې زه به ځم او د دې مسلمان اعمال به ګورم چې دا کوم اعمال کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته جنتی وویل. نو ما دې صحابي ته وویل، په روایتو کې راځي چې د دې صحابي نوم سعد رضی الله تعالی عنه. نو ما دې سعد رضی الله تعالی عنه ته وویل چې زما د خپل پلار سره څه ترخې خبرې راغلي دي او قسم مې خوړلی دی چې 3 ورځې به کور کې نه تېروم، نو آیا 3 ورځې زه ستا په کور کې میلمه کېدی شم؟ سعد رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل چې بالکل میلمه کېدی شي. نو دا عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه لاړم او ما 3 ورځې یعنی 3 شپې تېرې کړې او د شپې به مې دا خواهش لرو چې زه وګورم چې دا صحابي دا سعد رضی الله تعالی عنه کوم داسې اعمال کوي چې د هغې په وجه باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته جنتي وویل. نو په 3 ورځو کې ما داسې قسمه خاص اعمال ونه لیدل. نه خو به سعد رضی الله تعالی عنه د تهجد دومره اهتمام کولو، بس خالص مسلمانو دا فرضي منځونه به کول، نه به د ورځې روژه نیوله، نه به داسې نوافل کول. نو عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زه ډېر زیات حیرانه شوم چې د دې خدا سي قسمه خاص عبادت نشته دی. په معاشره کې زمونږ مشهوره دا ده کنه چې څوک ډېر ذکر کوي، دعاګانې غواړي، بس نفلونه کوي، روجي نیسي، خلک وایي دا بزرګ دی بزرګ دی دا. حالانکه دې صحابي داسې قسمه څه نوافل او روجي نه نیولي. نو په 3 شپه باندې چې کله 3 شپه تېره شوه او 3 ورځې 3 شپې پوره شوي، نو حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې اے د الله بنده، زما د خپل پلار سره داسې قسمه تعلقات نو راغلي، خو ما ستا متعلق د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه 3 ورځې 3 پیرې دا اورېدلي وو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به موږ ته فرمایل چې اوس به جنتي کس راننوځي او 3 واړه پیره ته راننوتي. نو ما ته خپل داسې خاص قسم عبادت وښیه چې ته کوم اعمال کې کوم عبادت کې. سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې زما خو نور داسې خاص قسم اعمال نشته دی، بس دغه منځونه خپل کوم په ټایم باندې. نو کله چې دا روانېدو سعد رضی الله تعالی عنہ ته فرمایل چې راشه چې در وخم د خپل اعمال و چې زه نور ډېر اعمال نه کوم، خو صرف دا 2 اعمال چې کوم دي دا زه د خپل زندګۍ هغه حصہ ګرځوم او هر شپه دا 2 اعمال کوم.
هغې کې یو عمل دا دی چې زه کله اوده کېږم نو خپل زړه د ټولو مسلمانانو دپاره هغه صفا کړم، په زړه کې د مسلمان ورور سره دوکه نه لرم، او بل په زړه کې د بل مسلمان ورور سره حسد نه کوم. الله رب العزت چې مسلمانانو ته کوم نعمتونه ورکړي دي، الله رب العزت چې کوم تقسیم کړی دی په هغه تقسیم باندې زه راضي یم. زه چاته په زړه کې حسد نه ساتم او نه چاته په زړه کې دوکه ساتم. نو دغه دوه اعمال مې دي ورونو ورته غور وکئ چې د دې دوه اعمالو په وجه باندې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دې انصاري صحابي ته د جنت زیری ورکئ. او دا دوه اعمال څه دومره ګران هم نه دي. انسان کوشش وکړي نو د دې خطرناکو بیماریانو نه هغه محفوظ پاتې کېدی شي. بل د حسد نه چې څوک هم ځان بچ کوي دا د الله رب العزت هغه محبوب جوړیږي. عمر بن میمون رحمه الله تعالی فرمایي چې کله موسی علیه السلام د خپل رب سره د ملاقات دپاره لاړو نو په جلتۍ کې د عرش لاندې یو کس ولیدو چې ډېره اوچته مرتبه وه، الله رب العزت ته ډېر زیات نږدې و. نو موسی علیه السلام په زړه کې حسد نه عیبته پیدا شوه چې یا رب العالمینه چې زما هم دا مرتبه وي. او د الله رب العزت نه پوښتنه وکړه چې د دې کس نوم سره الله رب العزت ورته نوم ورونه خو او دا یې ورته وویلو چې موسی زه به تا ته در وښیم چې د دې انسان دا دومره لوی مرتبه ده، زما د عرش لاندې د دې مرتبه ده. دې کې یو 3 قسمه خوبیانې وي چې د هغې په وجه باندې ما دې ته دومره لوی مرتبه ورکړه. ویل اولنۍ خوبي په دې کې دا وه چې دې مسلمان به په زړه کې چا سره حسد نه ساتو، بل دې مسلمان به چاته دوکه نه ورکوله، او بل دا چې د مور او پلار فرمانبردارو، د مور او پلار د نافرمانۍ نه به ځان ساتو چې د هغې په وجه باندې دې مسلمان ته دومره لوی مرتبه میلاوه شوه. مسلمانانو ورونو دا خو وي 2 قسمه خبرې. درېمې خبرې ته راځو چې آیا د حسد علاج څه دی؟ دا حسد چې په چا کې پیدا شوی وي کومه داسې نسخه ده، کومه داسې علاج دی چې د هغې په وجه باندې د مسلمانانو نه دا حسد ختمیږي؟ نو امام غزالی رحمه الله تعالی په خپل کتاب احیاء العلوم او امام رازی رحمه الله تعالی په خپل تفسیر کبیر کې دا د دې د علاج نقل کړی دی چې د حسد ختمولو دپاره هغه 2 قسمه علاجونه دي، یو عملی یو علمی. علمی علاج دا دی چې مسلمان هغه د حسد په وجه باندې بل مسلمان سره حسد نه کوي. مسلمان په زړه کې دا سوچ وکړي چې الله رب العزت دنیا پیدا کړې ده، په دنیا کې بیا ډېر مخلوقات پیدا کړي دي. الله رب العزت د دې مخلوقاتو په منځ کې خپله فیصله جاری کړې ده، چاته صحت ورکړی دی، چاته مال او دولت ورکړی دی. لہذا زه د رب په دې تقسیم باندې خوشحاله یم، زه د رب په دې تقسیم باندې اعتراض نه کوم. زما رب په خپلو حکمونو او په خپل تقسیم باندې ډېر زیات ښه پوهېږي. نو علما فرمایي چې امید ده چې د داسې مسلمان په زړه کې به بیا د بل مسلمان دپاره حسد پیدا نه شي. او بل دا چې مسلمان دا سوچ وکړي چې د دې حسد په وجه باندې زما دین او دنیا دواړو ته نقصان رسی، دین ته په دې اعتبار سره نقصان رسی چې کله دا مسلمان د بل مسلمان سره حسد کوي نو دا د الله په فیصلې باندې اعتراض کوي چې یا رب العالمین دې بل مسلمان ته دا صحت ولې ورکړی دی، مال او دولت دې ورته ولې ورکړی دی. نو د الله باندې اعتراض کول دا د کفر دا د مفسد کېدو سبب دی ورونو. او بل دا چې د حسد په وجه باندې دا د الله رب العزت د اولیاؤنا لرې کېږي او د شیطان د ابلیس او د کافرانو دوستانو ته یوځای کېږي. هغه داسې چې کافران د مسلمانانو په مصیبت باندې خوشحالېدل به او چې مسلمانانو ته به څه نعمت میلاو شو نو خفه کېدل به. نو چې اوس یو مسلمان د بل مسلمان ورور په نعمت باندې په مال او دولت باندې خفه کېږي نو دا د الله د ولیانو نه وځي او د کافرانو او د ابلیسانو هغه سب کې داخليږي.
او بل دا چې د حسد په وجه باندې دی محسود ته نه دنیاوي نقصان رشي او نه ورته اخروي نقصان رسی، بلکې دی محسود ته هغه په دنیا کې هم فایده رسی. هغه دا چې کله دا حاسد دی محسود سره حسد کوي، په زړه کې ور سره حسد ساتي، نو د دې حسد په وجه باندې بیا دا کینه جوړه شي او کله نا کله دا دومره لوی بغض جوړ شي چې بیا ناحقه به د بل مسلمان باندې تهمت لګوي یا هر وخت د بل مسلمان غیبت کوي. نو د دې په وجه باندې د بل مسلمان هغه ګناهونه به راځي او د دې په عملنامه کې به جمع کېږي تر دې پورې چې د دې هغه نیک اعمال به ختم شي، بیا به د بل مسلمان هغه سزا راځي، د سزا هغه وخت به راځي او د دې په عملنامه کې به جمع کېږي. نو دا د محسود دپاره یو فایدهمنه خبره ده د اخروي اعتبار سره، او د حاسد دپاره ډېره نقصان ده خبره ده. بل دا چې د دې حسد په وجه باندې محسود ته هغه دنیاوي اعتبار سره هم فایده رسی. هغه ځکه چې کله حاسد د کس سره حسد کوي نو دا چې کله دې ته پته ولګي چې ما سره پلانکې حسد کوي نو دا بیا ډېر خوشحالیږي. تاسو به لیدلي ځای په ځای دا لیکي مه ګوره چې نه سوځي، ښه خوشحالیږي، هغې ته بېل قسمه نقصان نه رسي. خو چې څوک حسد کوي دا خپل زړه خوري تر دې پورې چې وجود یې کمزوری شي، وسوسې ورته شروع شي، خوراک څښاک کې ورته خوند نه معلومیږي، خپل دنیا هم برباده کی او خپل آخرت هم برباد کی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د مرګ په کثرت سره یادولو سره هم حسد ختمیږي. چې انسان مرګ بار بار یادوي په دې سره په انسان کې دننه تکبر هم کمیږي او حسد هم ختمیږي. بل دا چې د حسد ختمولو لپاره علماو دا یو قول هم را نقل کړی دی چې مسلمان دی دنیاوي معاملاتو کې د ځان نښکته خلکو ته ګوري، چې کله دا د ځان نښکته خلکو ته ګوري نو دی به د الله رب العزت په تقسیم باندې بیا اعتراض نه کوي، دا به بیا الله رب العزت په خپل حال باندې به شکر ادا کوي چې یاره د پلانکو دومره خلکو نه خو زه بهتر یم، الله رب العزت چې ما ته څه راکړي دا خو بهتر دي. نو بیا به په دې کې حسد نه راځي او د اخروي او د دینی معاملاتو کې د انسان د ځان نه اوچتو خلکو ته ګوري چې یاره پلانکې دومره نوافل کوي او پلانکې دا خوبیانې پکې دي او ما کې نشته دی، نو ما کې ولې نشته دی؟ دا هم زما په شان دی کې مسلمان دی، انسان دی، شیطان دې ته هم وسوسې اچوي، ما ته هم اچوي، نو بیا ولې دا زمانه اوچت دی او زه دې ښکته یم. نو په دینی معاملاتو کې به انسان د ځان نه اوچتو خلکو ته ګوري او په دنیاوي معاملاتو کې به مسلمان د ځان نه ښکته خلکو ته ګوري. نو د دې په وجه باندې به د مسلمانانو د زړونو نه دا د حسد په شان کې خطرناکه بیماری ختم شي، او چې د حسد بیماری ختم شي نو امید ده چې الله رب العزت به بیا د مسلمانانو د زړونو نه دا صفا کی، بیا به د مسلمانانو منځونو ته هم زړه کیږي، عبادتونو ته به هم زړه کیږي او نوافلو ذکر اذکار ته به هم زړه کیږي. الله رب العزت نه دعا کوم چې الله رب العزت په دې څو خبرو باندې موږ ته هم او ټول مسلمانانو ته هم د عمل کولو توفیق را نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. زمن زړونه د حسد پشانت کې د خطرناکې بیماری نه پاک کې. یا رب العالمین زمنګا په زړونو کې هغه د بل مسلمان د پاره خیر او محبت پیدا کی او من د نورو روحانی بیماریانو نه هم زمنګ زړونو نه پاک کی. زمنګ زړونه د بل مسلمان ورور د پاره هغه صفا کی. زمنګ زړونو نه راسي وګرځي چې زمنګ یو مسلمان ورور ته نقصان رسی منګ به خفقیږو، چې هغه ته الله سره نعمت ورکي منګ په خوشاليږو. یا رب العالمین زمنګ دا زړونو دا صفا کی. یا رب العالمین منګ ته اخروی سفر پروت دی، ډیر اوږد سفر دی، د دنیا دا ژوند خو ختمیدونکی دی، د دنیا د ژوند مثال هغه د ورځې دی، د چا په مازدیګر کې روانه ده، د چا ورځ هغه په ماسپښین کې ده ختمیدونکی دی. یا رب العالمین موږ ته د هغه اوږد سفر د پاره د تیاری کولو توفیق را نصیب کی.
یا رب العالمین په دې مجلس کې چې څومره هم هغه حاجتمن خلک ناس دي د هغوی چې څنګه شرعي حاجت وي یا رب العالمین هغه ورته پوره کړي یا رب العالمین څومره هم خلک چې بېروزګاره دي حلال رزق ورته ورنصیب کړي او څومره خلک چې هم هغه بې اولاده دي هغوی ته اولاد ورنصیب کړه یا رب العالمین څومره هم خلک چې داسې دي چې نارینه اولاد یې نشته هغوی ته نارینه اولاد ورکا او چې د چا اولادي هغه د خپل پلار او مور د پاره د سترګو یخواله وګرځي الله رب العالمین د نیک عمل او صالح لوي کې د قران مجید حافظات او عالمان دې ترې جوړ کی یا رب العالمین یو دو ماشومان زمنګ په نرشک مدرسه کې هغه دیوال پر غورځیدل ډېر شهیدان شوی دي او سبا کې زخمیان دي یا رب العالمین هغه ته اسی هم جنت ته بځي په جنت کې ولا اعلی مراتب ور نصیب کا یا رب العالمین هغه مور او پلار ته د صبر توفیق ور نصیب کا هغه خپل بچیان د علم د پاره راري غلیو واپس به ورته کفنونو کې یا رب العالمین د صبر توفیق ورته ور نصیب کا او څومره چې هم زخمیان دي هغه د صحت بندوبست یا رب العالمین وکا جل اجل ورته صحت کامله عاجله ور نصیب کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین آمین.